السلام علیکم ناظرین، زه بادشاه خان یم او تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب چینل. په دې سوشل میډیا باندې یو عالم وایرل شوی دی په نامه د منیر محمد شاکر یادیږي او ډېر واضح خبرې کوي او ډېرې ښې خبرې کوي، د قرآن او د سنت مطابق خبرې کوي. هغه وایي چې دا طاغوت څه ته وایي. طاغوت نوره معنا خلکو کړله چې طاغوت حکومت ته وایي یا کفر ته وایي یا دې ته وایي یا هغې ته وایي. نو هغه د طاغوت شرح کوي چې طاغوت هر هغه شي ته وایي کم ته چې سړی ټیټېږي، که هغه د الله نه ماسیوا هر شی چې دی. مثال په طور که حکومت یا عام خلق شو یا نور څه کاروبار شو یا پټی شو یا جایداد شو، خو چې سړی ورته ډېر ټیټېږي او داسې ټوکرۍ ټوکرۍ ورته کېږي، نو دغه ته طاغوت وایي. نو راځئ چې د دې مفتي صاحب د خولې نه دا خبره واورو چې طاغوت څه شی دی. راځئ چې واورو. راځئ کم شي ته چې تا الله نه سوا رام کېږي که تا خیال کړی یو سړی به اوچت سر باندې رواني، داسې به رواني، خو چې کله مخې ته یو مولا راشي، یو شیخ راشي، یو لیډر راشي، یو پیر راشي، سړی څنګه یې جي اچانک را کړپ شي، دا طاغوت دی. الله نه علاوه هر هغه تصور، هر هغه شی، هر هغه ښځه، انسان، قبر، بت، کاڼی، محبوب، معشوق، پټی، مال، دولت چې د هغه په مخ کې ستا تصور بدلیږي، هغه ځای نه دې تصور کټ کېږي او دله دې توجه کېږي. یاره جینو اوس مړه خو دا شی خرابېږي، د لاسه مې وځي که نه یار. هلکه د اسلام خبره ده، الله حکم دی. یاره والله دا ښځه او دا بچي اوس دا بیا چاته پرېږدو یار. دا ښځه او بچي چې دې ټایم کې تا راکاږي، د الله حکم دی چې راوځه، د الله حکم دی چې دغه ځای کې داسې وکړه، جهاد وکړه، دې ځای کې مثال د فلاني قوت نه بغاوت وکړه، د فلاني ناکاره نه انکار وکړه، او ستا نظر په دې ځای کې په لاندو چخچو باندې شي چې که داسې وکم دا ښځه او دا بچي، دا اولاد، دا ځمکه، یاره دا هر څه پاتې کېږي. لہذا دا بس غلی شه، دا طاغوت دی. الله فرمایي ومن یکفر بالطاغوت، چا چې ټولو نه اول الله نه علاوه هر تصور خاورې کړی نه دی. لا الہ کے اول کفر بالطاغوت ہے. لا الہ میں کسی کو نہیں مانتا، لا الہ میں کسی کا غلام نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے میں جھک جاؤں. دا سے تصور نہ منم چې هغه تصور ما رام کی، ما راښکته کی، ما د خپل لین نه واړوي. داسې مینه نه منم، داسې محبوبه نه منم، داسې مور نه منم، داسې پلار نه منم، داسې حاکم نه منم، داسې بادشاه نه منم، داسې قبر نه منم، داسې زیارت نه منم، داسې تصور هډو د یو شي نه منم چې هغه هغه نه ما ذره برابر اخا دېخوا خوځوي الا الله. دا ټول صفتونه په هغه یو ذات کې منم، بس دې ته لا اله وایي، الا الله وایي. مسلمان له دا تصور ورچولی شوی دی چې لا اله الا الله خو یو منتر دی چې ودې وي کفر پروف بشي. څه شی بشي؟ مړه چې کلمه دې ویلي وي، کلمګو ته خو کافر نشي ویلی که نه، کلمګو ته خو کافر نشي ویلی که نه. دا تا ته چا وی؟ دا تا ته چا وی؟ دا کم ځای کې لیکلي دي؟ دا کم ظالم ته پوی کړی؟ بهرحال زما د خبرې غرض دا دی چې قرآن هیره ده،
قرآن احکام دی، قرآن قوانین دی، قرآن ہدایت دے. په قرآن کې څه شی نشتا، خو مسلمان لتا تصور ورچولی شوی دی چې دا د الله کتاب دی، پیغمبر ته راغلی دی، دې باندې خو موږ نه پوهیږو. یره جی دا خو د لویو خلکو کار دی، دې باندې پیغمبر پوهېده او دا محدثین و مفسرین و دا لوی علما پی پوهیږي. دا تصور راغلی او دې تصور مسلمان تباک. قرآن اللہ عام انسان ترا لگلے دے، یا ایوہ الناس، پیغمبرم پاولی ورزی یا ایوہ الناس ویلے دے، قرآنم و یا ایوہ الناس، نو دا عام خلق لراغلے دے. پدے ہر سڑے پوئیگی دا تصور دا سوچ دا دے چھ دا چا غلامی با نکے، د چا لاندې ژوند به نه کوي، داسې ذات او داسې قانون او داسې طاقت او قوت به نه مني چې هغه ستا لوړ سر معمولي غونې راښکته کوي. هغه په مخ کې بس چې کله د هغه تصور درشي خیر دی، ته دې داسې شي، د هغه لویې مخې ته دې داسې شي. خو یو شخصیت خواه هغه ولی دی، خواه هغه نبی دی، خواه هغه څوک ولی نه دی، خو چې الله نه علاوه دی، د هغه په مخ کې د سر ښکته کولو اجازت. انسان ته قرآن بغاوت ښیي. څه شی ښیي؟ بغاوت قیمتي شی دی الله نه علاوه د نور مخلوق دپاره. د الله په مخ کې بغاوت نقصانی دی. نور الله تا نه داسې باغي جوړوي چې تا ته وایي چې ما نه علاوه د هر چا په مخ کې به ډټ کر ولاړې باغي به لا اله لا اله یو خبر بدی نشتا، نشتا داسې سر، نشتا قوت، نشتا قانون، نشتا طاقتور، نشتا خان، نشتا نواب، نشتا قانون نبالتر، نشتا سرو سترګو والا، نشتا زورور، نشتا محترم الا الله. دې ټایم کې ښکته شه، بس دقه یو دی. هر هغه صفت چې غیر الله کې ماله څوک ښیي هغه صرف په الله کې دی. دې ته ویلی شي دین، دې ته ویلی شي تصور د قرآن. قرآن چې یو زړه ته کوز شوی وي هغه به د هیچ چا غلام نه وي.